ورلو ملګري ولې خیر دی پریشان ټینشن یاره لور مې چا سره لږ سره تلو ماله غیرت راغی او یو 200 پیړۍ مې والې د راپورټ یې راباندې کړی اوس جج غوښتې بل ورځ به مې جیل کې اچوي چې بل ورځ مې وکتل دیوال ته بل ډډه والې ده سر یې نیولې او دې غریب ته ملانجه پېښه ده هلکه ولې یاره مور مې هلک سره تلو بس ماله قار راغی څپېړه مې ورکړه راپورټ یې کړی چې بل ورځ مې مونځ وکړ ومې کتلو امام صاحب چې سلام وګرځو هغه هم برجې ته ډډه وواله امام صاحب هم د متاثرینو نه دی استاد جي خیر دی یاره پلان کې لږ سره تله او څپېړه مې ورکړې ده اوس پولیس عدالت چټ لېږلی چې راشه اوس چې ورشم قیدی به یا به لور نه معافي غواړم ښځې نه معافي به غواړم چې ګرده ما معاف که خیر دی ګرده خپو باندې به پرېوځم معافي به غواړم او یا به ما جیل کې اچوي داسې معاشره هم خوښه ده لعنت دی په دا معاشره چې د سړي مخکې را د لور ده د خور ده د ښځه د بله لږ سره ځي او دی ورته نیغ نیغ ګوري مړه لعنت قسم په خدای مونږ بار یو تبلیغ والا چې لیله لاړ شي یو 40 ورځې پس راځي 4 میاشتې پس راځي سې روزه ولګوي او راځي زړه یې جمع دی چې زما حیا په کور کې محفوظه ده دوبۍ ته لاړ شي 1 کال 2 کاله تیر کړي دغه دی نه زړه جمع دی چې زما حیا او زما عزت په کور کې محفوظ دی الحمدلله ته سار مزدورۍ له وځي مازدیګر راځي او دکان ته ځي او ماسخوتن راځي زړه دی جمع دی چې زما حیا په کور کې محفوظه ده دا د چا برکت دی دا د اسلام برکت دی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د قرآن برکت دی ښځه خو هغه ده چې صرف ستا ده شاملات خو ښځه نه ځمکه هغه ده چې صرف ستا ده ځمکه هغه ده چې هلکه که تا باندې څوک ځمکه الي ځمکه در باندې څوک خرڅوي په 1 لک روپۍ جرب او ذاتي ملکیت یې نو خلک یې اخلي که نه او که شاملات در باندې خرڅوي څوک یې الي نه په دې څه کوي دا خو به سبا څوک راځي او جګړې به راسره کوي شاملاتي ځمکه چې څوک الي په 10 روپۍ الي ارزان الي او هغه څوک الي چې طاقت پکې وي شاملاتي ځمکه هغه څوک اخلي چې طاقت چې د ټینګولی شم ده او ارزان اخلي نو شاملاتي ښځې ارزانې دي او چې کم په طاقتمني بس د هغه همې ځکه و چې مونږ پابر ما ته ویډ یو چا وښوله نو رور لګیا دی رور وره ښه کتبه لګولې ده وی بهن میری ہے مرضی اس کی ہے بهن میری ہے مرضی اس کی ہے خور زما ده خو مرضي د هغې د زما نه ده نو هغه هلک ته تپوس کوي په هغه ټلویزیون کې په هغه موبایل کې وی د دې خپله مرضي ده یو وی چې دا هر قسمه لباس اغوندي د دې مرضي وي هر څنګه چې اغوندي وی که دا په هر ځای کې شپه کوي د دې مرضي وي هر ځای کې چې شپه کوي د دې مرضي ده دا هر چا سره چې ملاویږي د دې مرضي ده هر چا سره چې ملاویږي د دې مرضي ده وی ته مسلمان وي یو وی دا د اسلام دا اسلام دا وي یو اسلام دقه وي وی دا خو مولیانو مونږ ته خبرې رسېدي یہ تو مولیوں کا اسلام ہے ہر دے شپکے خور زما ده هر دے کې شپکے دا غیرت دی دا ایمان دی دا حیا ده دې معاشرې دپاره قرباني شوې ده دا تاسو مشرانو پښتنو او علماو چې انګریز اوویسته او دا ملک آزاد کو دې له کړې وه نه د حیا له کړې وه د اسلام لکړې وه د دین لکړې وه دا ستاسو پښتنو چې پختې ماتې دي او د اول ټکولې خوړلې دي قسم په خدای پول خو انګریز موږ له جوړو ښه جوړو انګریز خو چې کم سړک جوړ کړی اوسه پورې شته انګریز چې کم پول جوړ کړی اوسه پورې روغ دي انګریز کې کوم سکوت اچولی اوسه پورې شته او انصاف چې د هغې په عدالت کې کوم اوس هغسې نشته دی دی څه لکو چغه به یې واله اسلام غلام دی داسې وکړه نه که څوک مشران درکي تپوس دی وکړې اسلام غلام دی نو اوس ماله قرآن بیا غلام کې اسلام ماله بیا غلام کې د پیغمبر احکامات ماله بیا غلام کې زموږ د مشرانو قربانۍ کوم طرف ته لاړ ښځې اسلام حق ورکړی دی او اسلام وی ښځې ته د سردارې په نظر ګوره د نوکرې په نظر نه اسلام وی دا ښځه ستا وینده نه ده اسلام وی دا ښځه ستا نوکره نه ده چې بار بګر تعالی به را پیدا کوي ته وله پیدا کا دا ستا وینده نه ده چې دا بګر د تعالی به ډوډۍ پیدا کوي بې غیرته ته وله پیدا کا
دا ستا نوکره نه ده، دا ستا د کور سرداره ده، سرداره چې پیسې وګټې دې له ورکړه چې دله سنبال کړي. سهار چې دی نه تپوس وکړه څه پخو سره وړو، جامې دی نه تپوس وکړه زما جامې شته راوړم که نه؟ نه اختر له دال نه یو جوړه واله، ما له هم یو جوړه راوړه. ښځې نه تپوس کوه، دا سرداره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم که یو خوا فرمایي یو طرف ته چې الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه، چې حسن و حسین دا به د جنت د ځوانانو سردارانی. نو بل خوا څه فرمایي؟ فاطمه سیدة نساء اهل الجنه، فاطمه د جنت د ښځو سرداره ده. ښځو له خو شریعت مقام ورکړی دی، عزت یې ورکړه. حیا ته خو د ښځو په اندامونو باندې د خپلو کپړو د کیړو او د بنګړو اشتهارونه کې، ته خو د هغې ښکلي وجود بدنامۍ او خرڅۍ، تا خو د هغې نه خره جوړه کړې ده، په خرم کار کې او په هغې کار کې، تا خو ته غوا جوړه کړې ده، من ته اسلام ته سرداره جوړه کړې. شریعت د دنیا په کارونو کې مشوره مو سره کوه. رسول الله مبارک فرمایي خیرکم خیرکم لاهله، تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې د خپلې ښځې او بچو سره بهترین وي. وانا خیرکم لاهلی، او تاسو ټولو کې زه د خپلې ښځې بچو سره ښه یم، ښځې بچو سره ښه ژوند تېر کړې. وهیبنا لا یضرب احدکم امرأته جلد العبد، وی ښځه به داسې نه وی لکه مرئي چې خلک ډبوي. دا څه کوي؟ مریان خلق وي، ښځې څوک نه وي. رسول الله مبارک فرمایي گزاره ورسره وکړي، دنیاوي کاري مشوره وکړه. کور جوړوم څنګه دی خوښه ده؟ یو کوټه جوړه کړم که دوه جوړې کړم؟ وایه کوم ځای جوړ کړم، څنګه جوړ کړم؟ مشوره وکړه. هم پکې اوسېږي تم پکې اوسېږي. لور ورکوم ښځې کا چاله دی خوښه ده؟ موږ هم وایو چې لور خور ورکې، د لور خور سره مشوره وکړه، د ښځې سره مشوره وکړه. یاره د دین په کار کې مشورې مه کوه. هن ناقصات عقل و دین، منزل لاړ شم ماسخوتن کړه، نه نه مزه مزه تیاره ده، کور به مزه. یاره ښځې حج له به لاړ شمه، یاره ماشومانو ودونه کول غواړي که نه؟ یاره حج له به عمرې له به لاړ شمه، دا ماشومان ودونه مدونه دي، او زه هسې به یې خدای وبخي. دا به نه کړي. یو نیک سړی چې د بني اسرائیلو کې یو پیغمبر سره ښه تعلق و، نو پیغمبر ته ووایي چې ارتدا داسې وکړه چې الله نه دعا وغواړه یو 3 دواګانې چې ما له خدای راکړي، چې زه څنګه غواړم چې هغسې راله خدای قبولي. نو هغه د هغه پیغمبر نږدې کس و، نو هغه الله ته سوال وکړه. الله وایي زه ټیک ته 3 دواګانې چې دې څنګه غواړي نو بس حق وله ورکوم. نو هلکه شیخ الاسلامه ښه سړی چې خدای سره دونه ښېګړه وکړه چې 3 دواګانې، نو بس په ټک یې چا سره په نیکۍ کې مشوره مه کوه. یو په یو دوا ځان له او ښځې له جنت وغواړه، بچو له جنت وغواړه، په بله دوا د دنیا ښه ژوند وغواړه. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. خیر دی مال وغواړه، مالم چې په دنیا کې وي. رسول الله مبارک د مال دعاګانې کړي دي ښه صحابو ته. انس ته ویلي اللهم بارک له فی ماله، خدای مال کې وله برکت پیدا کړي. دا علم وغواړه، دا خو ښکلې دعاګانې دي. څه له ښځې سره مشوره کوې؟ نو دی لاړ د خدای ساده، دا بعد شیخان سادهګانې چې لاړ ښځې له ورته ویې ښځې 3 دواګانې به مې خدای قبلې و چې زه څنګه غواړم. هغې وی ماشاءالله شکر دی، 2 ستا شو 1 زما. پوله یې ورته کېښوده که ښځه کې خو بیا چېرې شته که 2 ستا شوې 1 زما. بیا ښځې ته څه غواړې؟ وی زه به داسې دوا غواړم چې ټول عمر له به دې باغ شي، ستا به هم پکې پیدا وي. ګوره ښځې جنت وي، ته ټیک شو که نه؟ په هغې به جنت ته وغواړي 2 در کوم که نه؟ یو پکې زما شوې. څه وی ما له داسې دوا وکړه چې ما خدای واپس د 20 کالو 18 کالو پېغله کړي. خو چې داسې نه چې مخکې څنګه ومه چې په دې وطن کې زما نه ښکلې او خشته جینۍ بلنې. یا ښځې د مرګ په غاړه ته مې 80 کې یو زم 80 کې چلېږم، سبا بېګا مرو، او چې ته پرېږده بیا که بیا جینۍ شو بیا به بوډی کېږې. دا خدای نه 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 چې زه جینۍ شم او خشتی به په دې کور کې ته تاوېږم را تاوېږم، ته به څونه خوشحاله زړه به دې باغي کې به نه ورځ تا هم پکې ښه او زما هم ښه ده، او بس ماله یو غواړم. بس سړی خو بعد د ښځې نه مجبوره یې که نه،
بددعوی وکړه خدای زما دا ښځه واپس ځوانه کې پیغله خو چې په دې وطن کې د دې نه ښایسته او خوبصورته بلني اخو الله وعده کړی د پیغمبر په ژبه بس همقسې شوه ښځه چې ځان ته وکتل اینې ته وکتل شیشې ته وکتل اوس خو ښاپیری ده ښکلې ده چې څو ورځې تېرې شوې شیخ الاسلام ته وایي یاره داسې کار به وکړو یو خبره کوم څه کې بس ما له طلاق راکړه یا ښځې داسې وې نه یو ځل خو مې سره ځواني ځله کړه بیا ځله کړم ته ځان ته وګوره زوړه اوښه او ته ما ته وګوره تا سره زه بیا ټوله شپه ټوخ ټوخ کې تا سره زه لرې شه زه تا سره وخت نشم تېرولی بس ما له طلاق راکړه چې د بوډۍ ښځه وکړه یا خدای اوس ښځه هم ناقص العقل بېوقوفه په دې ده چې دوه دواګانې پاتې بل غم دې وانهړی داسې نه چې خدای ته سوال وکړي چې خدایه ښه مضبوطه امبرسری میخه ته جوړه کړه بیا به څه کې ګوره رسول الله مبارک چې کومه خبره کوي که نه وی هن ناقصات عقل و دین وی ښځو دین هم کم ناقص دی او عقل هم ناقص نو صحابیات فورا تپوس کوي چې زموږ نقل او دین او عقل ولې ناقص دی وی د دوه ښځو ګوی د یو سړي برابر ده که نه ده قرآن وی قرآن زه نه وایم یو وی دی د عقل نقصان او وی د ښځې په میاشت کې شپږ ورځې اووه ورځې مونځ نه کوي روجې نه نیسي دی د دین نقصان خدای پې نیسي نه ځکه الله را طرف نه ده خو ثواب خو کم شو که هغې وی او بلکل ټیک ده زما وروڼو نو هغه بس سړی شیخ الاسلام یې غوسه کړه بس وی خدای پاکه دا واپس دا خو پوه نه شوه که نه واپس یې بوډی که خو هغسې بوډی نه چې داسې بوډی وي چې په دې وطن کې داسې بلا شیشکه ته جوړه شي چې دا جورابه مخه او دا چیپړ مخه او دا راغورځېدلې روزې زړه پوسکې چې بس یو مصیبت ته جوړ شي اخو دوا خدای قبوله کړې وه تاسو چې همغسې شوه چې ښځه هغسې شوه او دې لاسونو ته او چیچړو ته او دې اینې ته وکتل په ځان نه په خپله یارېده یا ښځې دا سړیه دا دې را سره څو کړل دا خو دا ما ماشومان که بهر وتل ټول ماشومان محلې چغې وي او یریږي به رانه او جاړي به نه دا دې څو کړه په جړا سر تا څنګه برابر شوې ما خو ټوقې کولې ما خو ګپ لګاو هلته کې رونه پیرونه او خیان به پسې رال کوتک په لاس والله چې سرمن دې ولاړه زمونږ ته ستا پیري اوس برګي دی نه ده چې زمونږ په خور تجربې کې زمونږ په خور دغه کې ډرامې کې کله ځوان او کله بوډی سرمن دې وباسو نه دی دا ویلي دا خو به کور دی ژوند دی مونږ ته به دې ویلو مونږ به پې کړې وه دا څه شو سړی په یو دوه کې حیران اوس به څوک وي داسې کار دی بس هغه ځوان هم نه او دا بوډی هم نه مخکې چې سینګ وه بس هغسې کا چې مخکې سینګ وه وی خدای بس هغه مخکې چې وه هغسې کا درې قیمتي دواګانې په یو ښځه کې لاړې او ښځه همغسې پاتې شوه چې سینګ وه بشیر جانه بشیر جانا جنت کې که دنیا کې ویخې حاصل دا دی زما وروڼو چې د دنیا په کارونو کې انتظامی امورو کې کارونو کې بالکل ورسره مشوره کوه خانگی امورو کې بالکل مشوره کوه لیکن کله چې د دین خبره راړه او د شریعت او ته پې پوهې چې د ما دا ښځه خو دینداره ده وکړه ورسره مشوره او که پوهې چې دا ما ته بند ږدي او ما ته پوله ودرئ چې بالکل ورسره مشوره ونه کړي د دین کار کوه